والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مهاجرینو مسلمانانو رونو او خويندو دا بند کوه شور ته بند دا الله رب العزت یو خپل قانون دی او دا الله غ قانون د عامو انسانانو د پاره یي د کلنه چې بنینو انسان الله پیدا کړی دی نو دا انسان الله دغه سنده پرې خو دی بلکې دله عقل سلیم ورکړی دی پوهه ولا ورکړی دا او بیا داغه پوی سرا الله د انسانانو وعده غست دا الستو بربکم قالوا بلا بیا په هر یو دور کې الله با په دې انسانانو کې خلق چون کړل غورا کړل او په غي باندې به داغه نور انسانانو اصلاح کولا چې دا کومه باغ صحیح لار روکا شوی وا په غلط لار روانو نو الله باغ چون شوی مخلوقات چون شوی انسانان حاضر راهنمای د پاره منتخب کړه او غیبه د خلکو راهنمایي کولا دغه تبع انبیاء علیهم السلام دا انبیاء علیہ السلام سلسلہ پا جناب محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کڑا نداغین بعد با اللہ پا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخلق پیدا کولا و غیبہ دخل کو اصلاح کولا تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء چه براتن نو هغه بالکل معصوم او هغه پاکو داینه به ګناه نه کېده داغینه به جرم نه کېده خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو الله د انبیاء وارثان علما حق پرس به پیدا کول خدا بداس انسانانو چې دا به معصوم نو دی به پاک نو دی نه به ګناهم کېده دی به د نیکای کارونه هم کول و د غټو ګناهونه به ځان ساته واړه ګناهونه به د کېدل الله به معافي چې خوښه وکوله دغې ته به علماوي صلحاوي اولیاوي دا سنو چې انبیاء علیہ السلام نه بعد علماء یا صلحاء یا اولیاء غب بالکل معصوم و غیب پاکو دا با اللہ دنیا تخیلا چې زه د خپل دین حفاظت په بالکل پاکو خلقوم کوم او باغ خلقو هم کوم چې دا غینه ګناهم کیږي او غینه کای کارونه هم کوي ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر کلا کلا الله دین مضبوطی د دین تایید لا پیدا کوي هغه سره چې دا غنه ګناونه هم کیږي نو که یو سره دین په مولات علی نو دا به داغ ناپویی زکا دین پاک دے دین صفا دے
مولا ګناهګار دی خو خبره دای چې مولا په دینو تعالی ولی په دینو تعالی پیر په دینو تعالی نو هغه مولا هغه پیر هغه ولی داغه کار د دین سره برابرۍ نو معنا او خبره ده او کداغه کار او داغه خبره ا د دین روکوې ما سټیک دی خپل ځای پرې داغه کار داغه خبره ا د دین سره برابر نه یو نو مولوی صاحب توای چې ستا کار غلط دی دا د دین کار نه دی پیر صاحب توای ستا کار غلط دی او دا د دین کار نه دی ولی صاحب توای کار دی غلط دی او دا د دین نه دی زمونږ بد قسمتی دا ده چې مولا او کار غلطو کی نو خلک وایي دا وګوره اسلام دای زور اسلام لورولي که پیر غلط کارو کی نو وګوره اسلام دای یو نیک سړی یو شیخ یو غلط کارو کی نو دا وګوره ګیره پرې خود دا او داسې کې زوري ګیره لورولي یو مارګره او ګیره و په سیکل روان وړو کې ته ولاګي یو سړی را منډه کوي دی ګیره ته وګوره وړو کې دی نو هغه ته ولې زما ګیره کې بریکونه دي زوري دین لورولي ګیره لورولي مولا لورولي نه دین په خپل ځای دی مولا او پیر په خپل ځای باندې دی دای مولا او پیر یاد پیغمبرای درجه ته رسول او یاد الله درجه ته رسول زمان په ملک چې چا به ناشنا خبره وکړه نو هغه ته وی ولې تاسو زبرګي مطلب دا چې زبرګ ته د غیب پته ده حالانکه د غیب پته هغه الله ته انسان ته نه پیغمبر ته نه پیغمبر پاک تا یو ځل خلق وي موږ د ذوالقرنین او د اصحاب کهف خبره وکړه دا څوک و د کوم ځای وو نبی علیہ السلام سبب درته هوا الله یاتون راولېګل او پیغمبر پاک ته وایي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله پیغمبر یو کار ته دا موای چې زبدا سبا کوم او ان شاء الله وایا دا ته سبا پته نشتا پیغمبر پاک ته الله وایي د سبا نه ته نه خبر تا ته پته نشته سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی او د مارغان پیریان انسانان داغه تابعدارو هوا تخبه په هوا باندې روانو قران داغه ذکر کوي او ځل حاضری واغستا د مارغانو او ای کی ملاچرګ کنو وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدود ام كان من الغائبين حاضری واغستا د مارغانو بولا چرګګنو نو سليمان عليه السلام وای سدي مالا چنوین مولا چرګک یاد دې د غیر حاضرونه دې ځای کې شته نه غزيوینم نه قرآن وی فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین مولا چرګ لګ اخبار راو رسید او سليمان علیہ السلام ته وی یو عجیب خبر مې دل راوړې دی
ما د الله سبا ملک نه خبر راوړی د یمن د هغه سر نه سلیمان علیہ السلام ورته وایي څه نو هغه ورته وایي وجئتک من سبع بنبأ یقین راغلی ما تا ته د سبا ملک نه په یو خبر یقیني باندې انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ما یو ښځه ولیده د هغې بادشاهڼه وه د هغې تخو او سلیمان علیہ السلام ته وایي تا ته پته نشته زه ترې نه خبر یم دا قرآن ځکه موږ ته وایي چې زموږ اصلاح کوي موږ ته کیسه یې نه وایي زموږ اصلاح پې کوي چې سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی پیریان تابعدار دي دیوان تابعدار دي او ګوره سبا ملک پته ورته نشته پوره مملکت ورته نه دی معلوم زموږ په ملک کې پیر صاحب به جوړ شوی بورډونه به لګولي جادو او منتر او د کوډو هر څه علاج را سره دی پیریان مې تابع دي ستا د کور نه تعویذونه راوباسم چې په تا چا جادو کړی دی ښځې هم لیونی شوي روان یې سړي هم لیوني شوي عقل او سوچ د خلکو ختم شوی دا نه وایي چې سلیمان علیہ السلام ته د مملکت د بلقیس پته نه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سبا پته نشته اترالې برید دي د مونډه ایستي دي او تا ته پته ده پیریان دي تابعدار دي ابه ته په پیریانو تعویذونه راوباسي او ښځې اړمې دي هغې پیسې وړي خاوندان وي سرونه ګنجي شو په ګټلو ښځې پیسې وړي او به تعویذونه راوباسو زما یو ملګری و اول ډېر مخالف و زه به سکول د په هغه لاره تلمه نو ما به بسلام هم نه اچو هغه به راته روان کتل چې دا د مولوي صاحب زیه دی سلام هم به موږ نه اچوي اما به ورته روان کتل ځکه دا جنګي سپي به توتانو سره تړلي وه بارټ کې به رباب مباب پروت و نو ما به هم بسلام نه اچو بیا چې ما درس شروع که یو ورځ خبر شوم چې هغه بیمار دی زه تپوس لا لړم نو هغه تپوس زه ناست وم هغه زوی ته اشاره غوندې وکړه زوی ډوډۍ راوړه خوا کې کلی زمونږه کډې پنجپیر سره چا زوی ډوډۍ راوړه نو ما ته مولوي صاحب ډوډۍ به خورو ما یې څوک وی ته ما زه خو ډوډۍ نه خورم وی ولې ما په کور کې شرمې وی ولې دې کې د شرم څه دي ما زه چې کور ته لاړ شم زه وایم چې ما کډي کې ډوډۍ وخوړه نو کور به ما ته د دوره نهار وي چې د خوا کې کلي کې ډوډۍ خوړه نو یو به راپورې کور کې هم خلک خاندي ستاسو ښځې به هم راپورې خاندي چې مولوي صاحب دوره وکړو چې ډوډۍ له دلتې راغی نو زه به تا سره ډوډۍ خورم نو ما دا ډوډۍ پرېښوې موږ چرګوړی حلال کړی ما ویې خوره چې حلال کړی زه ترې رالم وی ځکه خو د خلک خبره نه مني ما نه دی مني کنه ما باندې خدای دا نه دی ایښي چې زه په خلکو ومنم په ما یې دا ذمه داري ایښې ده چې ته ووایه زه ترې رالم یو څو ورځې بعد هغه ما سره میلاو شوي یاره زما خو ډېر خوښ شوي زما خو داسې مولا په کار و بیا درس کې شریک شه ملګری شه یو ورځ ما ته وی زما فلانې دوست وی راغی ما ته وی چې یاره بادي ته ځو ما سره ګاډی نشته ما سره ورشه ما چې که نه ځمه دی به خفه شي وی ما ګاډی راویست لاړم ورسره زمانه کې په بره ګدون کې بادا کې او څوکو تعویذونه به رایستل وی چې هلته لاړو کېناستو هغه څه لنګ منګو او څه کیسه یې جوړه کړه د کوټې نه ناسه په چاغوټه راوویسته
پای کې یو دا چاینا تالوا ویختو میخونو وی هغه ته وی چې دا وګوره دا تاله در باندې چاواله دا ستا د سپلای میخونه دي او ستا د کور والا د سر ویخته دي وی هغه ډېر خوشحاله شو هغه له 500 روپۍ په جیب کې واچولې او چیرې دا بدن مې اوس پردې شو لږ ښه شومه منګ را روان شو دې ما ته وایي پنج بریاني کنه تاسو خو دا نه منئ کنه بیا وایي پنج بریاني تاسو خو دا نه منئ ما ځان غلی کړو په درېیم ځل چې وي نو ما ګاډی سایډ ته که ما ورته وایي چې یو تپوس درنه کوم خو په ایمان یې وایي رښتیا به راته وایي تا باندې چا تعویذونه کړي ویاو ستا د کور د تنور نه د راویستل په پیریانو ویاو تا والا 500 روپۍ ورکړې ویاو وی ما ورته وایي ستا د 500 روپو دپاره د پرتوګ وویسته او لنګې و ستا د 500 روپو دپاره دی یو نیمه ګنټه ناست و سر یې کته کړی و ګورګورې کول ستا د 500 روپو دپاره دی خوځېدنه خبرې نه کولې تا والا 500 ورکړې نو پیریانو ستا د کور نه تعویذونه راړله ده ته یې راوغورځول نو په دې پیریانو دی د امریکې د بینک نه ډالر یې ولې نه راړي چې ستا 500 روپو ته لاس نیسي وی د ګوته خولې کې ونیوله ما ته وایي چې دا خو دې راته عجیبه خبره وکړه رښتیا چې په پیریانو تعویذونه راوباسي نو په دې پیریانو د امریکې د بینک نه ډالر یې ولې نه راوباسي دا ټول چل ول دی او زمونږ پښتانه دی کار ول کوي او سوچ بیا رستو کوي کراچۍ کې یو مهاجر نه مې تپوس وکړ ما پښتانو نه تاسو ولې یریږئ هغه وخت جنګ د مهاجرو د پښتانو نو ما ته وی عجیبه قوم دی وی ډز مخکې کوي سوچ رستو کوي چې دا مې څه وکړل نو بیا وارخطایي زمونږ قوم داسې دی چې چا به ناشنا خبره وکړه وی ته څه پیري ته څه ولي ته څه زبرګي دا زمونږ ناپوهي وه چې د الله صفت هم راغستی و پیرانو له هم ورکړی و د انبیاو صفت هم راغستی و مولیانو له هم ورکړی و قرآن کریم کې الله خپل صفتونه ښیي او دا ښیي چې دا زما صفت دی او دا به بل چاله نه ورکې هغه وړوکی صورت چې موږ او تاسو ټولې په موس کې وایو د هغې په مطلب خو کم سے کم ځان پوهه که چې هغه سوره اخلاص دی قل هو الله احد دی د قرآن درېیمه حصه ده یو صحابي هر یو موس کې داوي هر رکعت کې اوږده واقعه ده ملګرو نبی علیہ السلام ته ووایي چې دی خو دغسې کوي نبی علیہ السلام ورته وی دا ولې هغه وی دا د الله صفت دی او زما خوښ دی زه کې وایم الله وی دا به د جنت ته بوځي سوره اخلاص منګه وایو خو په مطلب ځان پوهه کا الله وایي قل هو الله احد وا زما پیغمبره اعلان وکا زما پیغمبره شان داده الله دې یکیو علماء خبرې سو کوئی ضمیر شان دے او سو کوئی دا خبر دے مبتدا معذوب ہوا قل هو الله احد وا پیغمبر آغا اللہ چې تاسو یې منئ آغا یو دے وهو الله احد دغه الله چې تاسو یې منئ آغا یو دے داغ شریک وی صداری سوگ نشتا عبدالرحمن بابا وی سحاجت دے چد بلخواتای غوارم پخپل کور کے ہم کنار دے رب زمان حسنا چی واحدی دل عزا
په واحد صورت بے سیار دے رب زمان وایا پیغمبرا دغا اللہ چه تاسو یم منی نو اغا یو دے اللہ صمد اللہ غزاد دے چه جڑا فریاد کی گی اغتا مصیبتونو کی اللہ صمد اللہ دے بی نیازا سمطلب دا اللہ نیاز بنا نشتا چا غیل اختیارات ورکڑی زمان پختانو باوی دا نیاز اوله او دل اختیار ورکڑی نو پہار کلی کی یو با دا بادو باباو یو با دا سرخوگی باباو یو با دا زیڑی باباو یو با دا مقدمو باباو او یو با دا بوساڑو بابا پاک بے بوساڑی ساتلی پاچس باندے بوساڑو بابا بے وطوی ہر کلی کی باو خنو چه تا دا خدای کارون تقسیم کرل نو تا خدای تا سپری خودل دا را تا ہوایا کتو آیا اللہ ستڑے شوئے دے نو اللہ خو ستڑے کی گی نا ولا یعودو حفظهما نستڑے گئی اللہ لا ساتنا دا اسمانونو دا زمکو اللہ ستڑے کی گی نا او کنا تو آئی دا کارون پخوا اللہ کول چدا بادو بابا لا نو پیدا سرخو کی بابا نو پیدا زیڑی بابا نو پیدا نو دینا مخ کی کارون اللہ کول نستڑے شا او کنا دو دینا مخ کی اللہ بل چال دا ٹیکا ورکڑے وا اسی دا اغنا واغستا دیلے ورکن تا تا چاوئی زمانگ عجیبہ مخلوقو پخپلو لاسو بے علامبو پخپلو لاسو بے کفنگ پخپلو لاسو بے خخ بیا بے وی دے دا بادو ذمہ دار دے اداوی چی دے خدای تا سوئی نو آگا کئیو نو آگا دا زان دا پارا ورطا نوی آگا مرشو ستا دا پارا ورطا وئی دا زمانگا نا پوئیوا او پا قرآن ام زان نو پوہ کڑے دا خدا اللہ علوی احسانو چه پا دی صدای کے پا پختانو کے اللہ پختون مولا پیدا کر اگر آپاسی دا قرآن راواغست او قرآن اخود او یوازی سڑو تا نا خزو قرآن زده کر چرتا پختانو چرتا دا پختانو خزی او بیا قرآن خودل دا خودیر لری خبر آوا پختانو با بانگ نوینو اقامت بے نکو زمن کلی کی یو رشتہ دارو اللہ دی اوبخی خلقائی بے چولے وان پخوا برالوی خلقائی بے ستاو دا کلی اوم رحمت بابا با چولے وان نو آگا زمن کلی کی آگا برا خلقائی چولے و مشر سڑے و زمن ازانو کیو مازیگر موزو او منگ ما شمانو زما پلار مستودرین خپل جماعتیو ورپسی زمان نکو لاړو سخریو ورسره دا بل بابا پوردل بابا ولاړو نزیب باباو یو دو باباگان نورو اگا پوردل بابا چیو اگا دیر دا شرمیله سڑیو او اگا دیر اگا کٹر پختون جیوتا وی نو زما پلار دا قصد آگا تا وی پوردل بابا اقامت کو زکا آگا چاری اقامت اگا با چه ڈوڑای خوڑم دیوال تا بے مخ کا پخپل کور کے چا مخ کے بے ڈوڑای امنا خوڑا زما دا پلار خو مطلب داو چه پا دنن اقامتو کم نو دے ورونو زلور شی وی اقامت کو نو اگا دا خلقایو شنولا راو شنولا یو خوا بل خوا تاو راتاو شا زما والی سے ورطبیاوی پردل کا اقامت کو نورو خو کون زکا غی تے نوی د بیا خلقایو شنولا راو شنولا خو سمیو نخوڑ ازما پلار خون پری خودنا پدریم زل ورطوی پردل کا اقامت کو نو اگر دا سٹو کروی مولی صرف دا کچا کار میں چاہتا ندے کڑے پختانو خو اقامت ام نکو مڑا دای خو تش بدی پوی دل
چې پردی بوساړي ته اور ورته کا پردو غوانو له زهر ورکا په دې خو نه پوهېدل چې دین هم څه شی دی او دا هم زموږ ذمه داري ده د پښتنو ښځو قرآن زده کو نن دا موږ او تاسو چې راغونډ شوي یو خو د سلیمان دی خور قرآن ختم کړی دی که هغه دې ځای کې د قرآن خدمت کوي دا څومره لویه خوش قسمتي ده زمونږ د مسلمانانو او د پښتنو موږ د قرآن په معنا څوک پوهېده الله صمد وی خو په مطلب یې نه پوهېده لم یلد ولم یولد نه د الله نائب شته نه د الله څوک نائب دی څه مطلب نه د الله زوی شته او نه پلار شته ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لا په مثل د الله باندې یو تن نموز کې دا وی د الله غونته څوک نشته او بیا د الله صفات ولا ورکو نو که مولیانو بعضې خلاف کو خو زه د هغې خو څه باندېدله نو امید تا ولې خلاف کو زمینداره تا ولې خلاف کو تا ته خو فایده و تا ته خو موږ وی نکاح په خپله وتړه جنازه په خپله وکړه مړی په خپله ولامبو نو که مولا غریبي ورسره هسې امداد وکړه که نه په دې والا مو ورکو چې مړی به راله لامبې په دې والا مو ورکو چې نکاح به راله تړې عجز دی تا ته بندیوان دی جومات کې ناست دی نو خیر دی خیر خیرات کې نو په هغه وکړه عجز دی که نه نو هغه به د ګناه نه بچ شي او ته به د ګناه نه بچ شي ځکه مولا غریب خو هم تا ته ناست دی خو مولا له هم دا پکار و چې دین یې خو ورته خیلی و شیطان خو خپل کار کوي که نه هغه روانې کوي او غل هغه ځای ته ځي چې کم کور کې پیسې پرتي ډاکا او غل هغه ځای ته ځي چې چا کره پیسې نو شیطان هم هغه زړه کې روانې کوي چې کم په توحید باندې منوري نو چې سوره اخلاص دې زده که اوس به شیطان تا دوکه کوي کله به د یو ګناه ته لمسوي او کله بل ته نو دا دو صورت وای چې شیطان دې دوکه نه کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وای پیغمبره پناه غواړم په رب شلونکي باندې من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې پریوزي ځکه غل تیاره کې غلا کوي قاتل په تیاری کې ډس کوي ومن شر النفاثات في العقد د شر د بګو وهونکو نه په غټو کې په مجالسو کې چې زمون خلاف پراپګانډي کوي کله وی زیارت نه مني کله وی اولیاء نه مني من زیارت منو خو د پیغمبر پاک په طریقہ اولیاء منو خدایان وته نه وایو خیرات منو خو موږ وایو د پیغمبر پاک په طریقہ یو کا ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه چې موږ زو حسدي پکې نو هغه کتار څو ورته وای اسمان و تراکوس کې خبره نه مانی ځکه هغه ضد نیولې الله دې موږ د ضد نه وساتي او انسانانو چې ډومبه ګناه کړو نو هغه حسدو د پیغمبر زیو د حضرت آدم علیه السلام او زد د خپل رور سره راغی د پیغمبر د زوی سره هغه ته سویلی نو هغه مړک ځان له تاوان وکړو هغه شهید شو خود ځان له تاوان وکړو زدی او نادی ځان له تاوان کوي رور ورته راځه دا پټه به تقسیم کو زکور جوړو ما نو دیو ته وای نی تقسیمو جرګه پکې کینی
نو چې جرګې مجبوره کړي نو دی وایي لیکای کوو به نو اوږده لیکای دی والي اوږده هغه له ورکړي چې کور پکې نه جوړېږي نو چې سبا د ده ضرورت راشي نو دی ورور ته وایي برغنډ کوو نو هغه ورته وایي پرون چې ما درته وی نو تا کو نن به دغسې لیکای نو لیکای پاتې شي او برغنډې نه کي نه پکې یو کور جوړ کړي نه پکې بل چاته نوسي نو آسان پکې بیا برغنډ کې جوړ کړي نو حسد څه لګې اولې برغنډ کا که نه د حسد ځان له تاوان دی بغو ځان له تاوان دی سوچ دا کو چې بل ته خیر ورسوم بل ته فایده ورسوم او چې کله بل ته نقصان رسې اول نقصان به تا ته رسي حسد او بغض نه دی الله موږ وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبر پناه غواړم په رب د خلقو باندې ملک الناس واقدار د خلقو اله الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی پټنا چې پټ راځي او بیا بیا راځي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلقو کې من الجنة والناس کده پیریانو نه یو کده بندیانو نه یو چا چې وسوسې چولې دي آخر کې ستومانه شوی دی چا چې د دین کار کړی نو خلکو هغه پسې جړلی نن منګه چې ډاګای ته راځو نو دلبر حاجي صاحب مخې ته الله دې جنتونه ورکړي د هغه خاندان هم مخې ته مولانا شمس الهدی هم مخې ته ځکه چې د دین خدمت یې کړی چا چې د دین کار وکړ هغه نه هېرېږي د هغه اجر رواني چا چې د دین خلاف وکړ ځان یې تباه کړ ځان یې خراب کړ ځان له تاوان وکړ محترم وروڼو په خپلو بچو قرآن ووایي ضروري نه چې مولا ته جوړ کا مولیان داشته پوره دي خو قرآن به ووایي چې قرآن زده کي د قرآن ترجمه زده کي په خپلو هلکانو قرآن وایي بجنکو قرآن وایي نو ستاسو دپاره ګټه ده که نور څه نه نو دغه بچي به درته ټینشن نه جوړوي مسلې به درته نه جوړوي او که بچي هم د دین نه خبر نه کړله نو ګوره یاد ساتئ حالات داسې روان دي معاشره تباهۍ ته روانه ده که خپل کور سموي بچي سموي خاندان سموي د خدای کتاب ته کینوي او که د خدای کتاب ته هم کیننوله ستاسو دپاره به سردردی الله دې ما او تاسو له د خپل کتاب د خدمت توفیق راکړي چا چې دې ځای کې دا قرآن ښودلی دی چا ویلی دی چا زده کړی دی نن دا څومره خلک راغلي دي دعا وکړئ د دې ټولو چې څه ضروریات دي الله دې په خپل فضل و احسان باندې پوره کړي دا حاجي صاحب دي خورای جواد وفات شوی دی د هغه دپاره هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي د سلیمان دی والد صاحب او نور چې څومره مسلمانان وروڼه خویندې وفات شوي دي مشران کشران دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي څومره بیمارانی الله دې ورله شفای کامله ورکړي څومره ملګري نارینه زنانه دې ځای ته راغلي دي د قرآن د اورېدو دپاره الله د ټولو کورونه د خیرونو د برکتونو نه ډک کړي الله زموږ نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والی زموږ مشر حاجي صاحب چې بیمار دی الله دې دله صحت کامله ورکړي او الله زموږ ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب پې زموږ نه رضا شي او زموږ دپاره ذریعه د نجات او د خلاصونو ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته